السلام علیکم. سمیع الله یم او دا وخت حاضر یم خپل پیج نیچر ویت سمینا. هیله لرم تاسو ټول جوړ روغ موټ بیئ او دا وخت زه ولاړ یم د چکېسر کلي نه له پاسه په ټووا کې. تاسو لیدی شئ ډېر ښایسته ځنګل دی شاته. نو راځئ ما نن به قدردانو سره زه چکېسر کلی او د ټووا نه چې کومه لار تلې ده هغه به زه تاسو سره نن شریکوم. نو ما سره اوسیږئ. دا وخت چکېسر بازار کې روان یو او داسې به موږ ځو. تاسو ته به زه د چکېسر کلی چې دی نو دا لږ ډېر ښیم دا بازار چې دی خاص کره. نو ما سره راځئ. دا مختلف شیانو دوکانونه دي، هارډویر او کرسیانې مرسیانې. دا پکې د غلې، دا د چرګانو، دا پکې د کیلونو میلیونو نسوارو دوکان دی. السلام علیکم. څنګه چل دی؟ دوستانو دا چې کوم مارکیټ ښکاري دي ته چوکا مارکیټ وایي. مخې ته به ځو. تاسو ته به زه د دې چې کوم تحصیل هیډ کوارټر دی د هغه لږ آفیسز دي او دنده په کوڅو کوڅو کې کوم بازارونه دي چکېسر کې کومه چې د چکېسر ښکلا ده نو هغه به هم زه تاسو ته لږ ډېره د خپل ویډیو کې ښایم. نو ما سره اوسئ او راځئ. دا مختلف دوکانونه مخامخ تحصیل بار اسوسییشن دی. تاسو بورډ لیدی شئ. دا پکې فروټ والا دی. تر زوړ بازار دی پخوانی چې کوم په کوڅو کوڅو کې دی. نو دلته هم د ضرورت هر څه میلایږي. ډېر ښکلی د سبزۍ دوکان دی. لږ یو نظر چک کړئ. HBL دی د چکېسر. دا عدالت دی، اسسټنټ کمیشنر دفتر دی، عدالت دی دلته. السلام علیکم. خیر جی. السلام علیکم. څنګه چل دی بھائی؟ خیر دی؟ شکر دی. زما پیج ورسره فالو کوئ، نیچر ویت سمی. دا پروګرام به په سبا د خیره راځي. خوشحاله شل خیر. نو دا هغه ټیپیکل د چکېسر بازار دی، زوړ د چکېسر بازار دی کوم چې ما تاسو ته وی په لارو کوڅو کې. السلام علیکم ځوانانو. خیر ټیک ټاک برابر. تاسو ته ما یاد کړل چکېسر زمونږ په دې ټولې صوبه کې داسې علاقه ده چې دلته د تنور د روزګار والا خلک ډېر زیات دی او خاص کر په ټول پاکستان کې چې دی نو دا خلک خواره دي او د تندورونو کارونه کوي. یو منټ چوټا څنګه چل دی؟ خی خبرې کوه که نه مړه. خی خیر دی؟ السلام علیکم. دا د لوښو دوکانو څنګه وي بهي؟ خی شکر دی. دا پکې چې دی نو ټیلر بهي ناست دی. بهي خی خیر دی شکر دی. السلام علیکم. کاکا جان لګیا دی سپیشل نسوار ټکی سپیشل. شاباس. حل دی خیر خیر دی. خوشحاله شئ. نه ما اوس کله د چکېسر ډېر مینه ناک خلک دی. الله پاک دې ښه ساتي. نو دا هغه کوڅې دي کوم زړې زړې د چکېسر. علیکم. دا پکې د بیکرۍ دوکان دی. ښه مزیداره بیکري تاسو ته دلته میلاویږي. کاکا خی ټیک ټاک خوشحاله اوسئ. نه جی نه خوشحاله شئ بالکل. هر څه هم ګډ دي خوشحاله اوسئ. جومات دی د دې ځای ډېر ښکلی جومات دی. کوڅې دي دا پکې ډېره زړه حجره ده پخوانی. دلته پکې یو سیټ دی هغه زموږ نه روک دی. زموږ ملګری دی دیپو چې کوم دلته کاروبار کوي د ډېر وخت نه او زموږ ډېر خوږ ملګری دی. موږ پکې نن دی هم ولیدو. دا پکې مخه خبره وه. مخامخ چې دي نو د ټیلرانو
او د څپلو وغیره او دلته چې د بجلی د سامان کارونه کیږي دا دکانونه دي. نو د چکېسر ډېر ښکلی بازار دی او ډېر ښه خلک یې دی. نو راځئ یو چکر به پکې مخې ته هم لګو چې څه څه دا دی دې خوا ګوره دا وګورئ ډېر ښایسته دکان دی بالکل د ښارونو غونته کې او دلته تاسو ته هر قسمه کپړې او جوخ ورسره بیا د پیزارو دکان دی بالکل کمپلیټ چې دی کې هر څه میلاویږي. نو دلته ښه خبره دا ده چې تاسو په یو ځای باندې هر څه میلاویږي نو ډېر د ګرځېدو ضرورت پکې نه وي. سره دلته هر قسم کپړه موجود ده، بهرنۍ هم شته، پاکستاني کپړه هم شته، کراچي والا هر قسم کپړه بازار نه به په رایت ریټ باندې ملاویږي انشاءالله. دا تاسو کتی شئ چې د کوڅو یو کمپلیکس جوړ دی دا هر طرف ته چې دي نو دا کوڅې دي او په دې کې ښه زبردست دکانونه. دا یو بل ډېر ښایسته دکان دی پکې پورې راپورې د پیزارو او د کپړو. دا موږ بهر ته بیا مین روډ طرف ته روان یو. چکېسر هایر سیکنډري سکول لري لاس باندې او خواته ورسره چې دی نو ګراونډ دی. دا دی املی الو بخارا شربت. مې د بازار یې ووی څنګه چل دی ښه خیر دی خیر دی برابر. السلام علیکم. کیسر تحصیل هیډ کوارټر کیټګری ډي هسپتال دی چې دلته چې دی تقریبا د هر قسمه مرضونو علاجونه کیږي او چې زیاته ایمرجنسي شي او دغه شي نو بیا مخې ته ډسټرکټ هیډ کوارټر ته یا سوات پېښور ته چې دی نو مریض د هسپتال لیب دی او دا پکې د ملیریا روم دی. یو لیب جوړ دی ډېر مزیدار د چکېسر هسپتال جوړ دی ماشاءالله. او ما تاسو ته ووایي چې د چکېسر خاوره ډېره زرخیزه ده، دلته ډېره تکړه تکړه خلک اوسېږي، که هغه ډاکټران دي که فوجیان دي که سیاسي خلک دی. نو ماشاءالله په دې لیول دا خاوره انتهایي زرخیزه ده. نو تاسو د لیب نه او د دې هسپتال نه هم اندازه لګولی شئ. نو دا تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ښایسته کمپلیکس یې جوړ کړلی د هسپتال او یو نظر بهر نه وینئ. دا چې دی نو دلته د قطر چیریټي د طرفه چې دی نو فری میډیسن ورکولی کېږي. پکې ماته ډینټل یونټ ښکاري. السلام علیکم څنګه چل دی ښه خیر دی ولې درله خیټه خرابه ده. یو لرې نه یو نظاره تاسو وګورئ د دې کلي ډېر ښایسته نظاره ده او د مخامخ ځای کې چینې دي ډېرې ښکلي. راځئ تاسو ته لږ هغه چینې ښایي. دا وګورئ دا دلته واشرومونه جوړ دي دې کې خلک کلام دي. دا اوبه چې دي نو په ګرمۍ کې یخي او په یخنۍ کې چې دی نو دا ګرمي. دوستانو دا و نننی پروګرام. په ننني پروګرام کې موږ تاسو ته چکېسر کلی وښایو او امید کوم چې ستاسو د ټولو به پروګرام خوښ شي. او برای مهرباني چې د چا پروګرام خوښ شي هغه مخې ته شیر کړئ او زما پیج فالو کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو د ټولو ډېره مننه. ښاد او آباد اوسئ. د الله پاک.